وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. دا سورة صافات آیات دي او نوی دی. اوس په دې کې د ابراهیم علیه السلام بیان دی کله چې دا و مور و پلار و قوم ته دعوت ورکړي هغو انکار وکړي بیا راواخیستې په اور کې واچوي بیا د اور آباد کې چې دی الله پاک بچاو کوي نو دی یوه معاینه یو وراره را روان شو نو هجرت یې وکړي او لوط علیه السلام ورسره دی بیا په لار کې مثال حجره او رضی الله تعالی عنها هغه ورته میلاو شو نو او د مسافرۍ په کې دوی روان دي کال یو نیم دوه وسو الله پاک په دا وخت کې ورته زوی ورکړي اسماعیل نو چې اسماعیل علیه السلام یې ورکړي نو اوس دی د مور پلار سره د قوم سره راووتی وقال ابراهیم علیه السلام وویل ول انی بېشکه زه چې یم ذاهب تلونکی یم الی ربي و خپل رب ته سیهدیني ژر دی چې ما ته به لار وښیي موږ ته به بیریږو نه دا مرګ په کور کې هم راځي په ټټۍ کې هم راځي په لارې هم راځي که چیرې ته د ځان وام وکې بیا ته مقابله نشې ګټلی اوس دا مسجد په 2007 کې آباد شوی دی اخسر شوی دی دا د 2026 دی دا یې مثال تقریبا 20 کاله کېږي دا مسجد د مسلمانانو حق دی موږ وعده سره کړی و د حنیف صاحب سره که چیرې تی د الله د کتاب په مطابق روان واست موږ بستی انډیوالي کوو که چیرې تی د الله د حکم خلاف سواست په هغه ورځ موږ تی انډیوالي ختم ده دا مسجد اخیستل شوی دی د انډیوالانو په چندو باندې زموږ په علاقه کې زما د محنت څخه شریف ما راوستلی دی دا ځای ما ورکړی دی دا لالچي د مسجد دا کمه مینس دی ما ورکښېښه په 75 روپۍ فوټ لیکن دی د ظالمې زوی هغه مینې پیسې هم نه کور دغه دیوال یې هم پر محمدو دا باندې دا پیسې وخوړلې بیا دغه شریف دغه ګلاب دغه نظام دا میلاو سره دا مسجد د هغه دیواله د شپې نړولی بیا پر دا مسجد باندې ما او صادق جنګ وکړي دی دوه مړه دوه دی دواړه مړ بیران کړ بیا په دې مابین کې دا دوه ولاړو بیا دوه نور راوستلو دی سلو دوه نور سو دوه غو دا څلور مړ دوه بیا هم جنګ پوسوله په دې کې بیا لکه پرون چې مشتي جنګ وکړي جمعه پر ورځ باندې بیا مثال پولیس رالو موږ بوت هسپتال نو دا مسجد که زه مړو که ژوندی دا به تی هیله کوئ نه دوی کافران سو دی په ډاګ ورته وایه چې شیطان تی مسلمان کوي الله قرآن کې وایي چې شیطان دا چې دی پیری دی بیا وده ته الله پاک نوم ورکړي د شیطان او د ابلیس دا کوم چې د ادم په وجه سره دی گمراه شو دغه شیطان دغه پیری چې ورته وایي دا امکان نشته چې ایمان دې راوړي په نورو کې مسلمانان شته کافران شته منافقان شته ډلې شته خو دغه خبره چې دوی سره موږ جلاسوي په دې یو چې دوی کې تقریبا 10 خبرې د الله د دې قرآن څخه 8 کار دی روان دي کافران شوي دي نو اوس وایي ژر دې چې رب ما ته لار وښي ربي هب لي ای رب زما راکړه ما ته من الصالحین د نیکو اولاد څخه یا الله ما ته نیک اولاد راکړه زوی راکړه اوس مسافري ده 2 مهینې دي
په دې وخت دی خواست کوي و یا الله زوی راکړي نو فبشرناه موږ زیری ورکړي بغلام په یو هلک سره حلیم بردبار هغه ته وایي چې پلار هر څه وکړي دی د پلار خبره پر ځان باندې وړي یعنې د پلار خبره پر ځان بوج کوي نه دې ته وایي حلیم فلما بلغ کله چې دی ورسېدی معه د ده سره اسعا و ځوانۍ ته اسعا دې ته وایي سعه چې دی د کوشش سلو دی د مزدورۍ سو لکه اوس یې نونو دی یا پټان یا ابوبکر یا محمد دی پر دا رقم دی ځوان سلو نو چې ځوان سلو نو اوس یې که قاله دا پلار ورته وایي و یا بنی ای زما زویه اینی بېشکه زه چې یم ارا وینم تا لره فی المنام په خوب کې انی کنن زه چې یم اذبحوکه زه تا حلالوم فانظر وګوره ماذا ترى ستا څه خیال دی ستا کومه بشرت ای زویه زه خو تا په خوب کې وینم د پاره د الله د رضا زه تا حلالوم اوس وګوره ځوان هلک دی او پلار سپین دی مور سپین سرې ده ساره سپین سرې ده اجره ځوانه ده نو دی ورته وایي یا زویه اوس ما ته کومه رایه راکړې زوی دی نو ورته وایي چې ستا ذهن خراب شوی دی بابا پوسر پرنامي شي دي مثال جنګونه دي مسجد دا مسجد بیا نه صحیح موږ وایو چې پر مسجد ته جنګ نه وای کولی که بیا پر خپله مینم جنګ وکړي نو سبا که ستا کور له څوک راشي وایي دا مینه زما ده بیا مې تورې لکه یا د راشي وایي دا ستا مینه زما ده تورې لکه خو ځان پر وژنې د مسجد مثال دی لکه مور پلار هر ځان ته چې مسلمان وایي د دې مسجد به حفاظت کوي خدمت به کوي ځان به کې لګي مال به کې لګي خو پر دې مسجد کې به پیسې نه اخلي پر دین باندې چې واخلې نو ته مسلمان نه ولې الله قرآن کې وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة الله ما د هر مسلمان څخه ځان و مال اخلي په عوض کې ده جنت نو چې ځان مال واخلي اوس ورته وایي وایي زه تا حلالومه ای زویه قال زوی ورته وویل اسماعیل السلام یا بتی ای زما پلاره یا بتی افعل ما تؤمر وکه کم څه چې تا ته حکم شوی ای پلاره ما حلال که ستجدوني ژر دې چې ته به ما پیدا کې انشاء الله که د الله خوښه وه د الله په قانون کې من الصابرین د هغه خلکو چې هغه کلک ولاړې پر دین باندې نو زیر را روان کړي ځوان هلک دی چاړه یې راواخیسته میناو خواته روان شو فلما هر هغه اسلمه چې دواړو د الله حکم ومنئ وتله پریستی للجبین پر یعنی پر تندي باندې پر تندي لکه موږ ته چې هغه پسه یعنی مثال پښې ورده کو سر دی دا رقم ورته څه کوي للجبین کې ونادیناه علای مجدته علای مج आवाज وکړ ودته چې ان یا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام قد صدقت را پتیکک سره تاو رښتیا کې خپل خوب انا كذلك دا غرکم نجم بدلا ورکو المحسنین و هغه خلکو چې هغه نیکی مثال کوونکي دي ان هذا بېشکه دغه چې دا د زوی حلالول البلاء دا امتحانو مبین ښکاره وفدیناه موږ ورکړي ودته و د ابراهیم ته په بدله کې بذبح عظیم په یو غټه حلاله سره الله پاک د خپله جانبه دته امر وکړي یا الله راواست یا دته وویل چې دغه پسه حلال کړه معنا بذبح عظیم دا وترکنا موږ پرېښوئ
علیه دغه علالول د پسو یا د غویانو یا د اوښانو فی الاخرین په آخرینو کې یعنې تر لکه موږ دي بیا تر هغه وخت پورې چې الله پاک دا دنیا ختم کوي قیامت پورې سلام دی علی ابراهیم پر ابراهیم سلام دی کذالک دغه رقم نجزی المحسنین موږ بدله ورکو نیکوکارانو ته انه بېشکه دغه ابراهیم چې من عبادنا المؤمنین دی زموږ د هغه بندګانو مسلمانانو څخه مؤمنانو څخه